خدای ته داسې رجوع شئ لکه دا بادشاه چې قرآن تلاوت کوي او دې ځای کې ونختو چې کل یوم هو فی شان، هره ورځ د الله په نوي شان ټوله شپه تېره شوه، څه پته ورته ونه لګېده. سهار دربار ته چې راغی وزیران ناست دي ټول، خپل وزیر اعظم ته وایي چې واورئ نور کار به تر هغې ټک نه کوئ چې تر څو پورې د قرآن د دې آیات جواب ما ته نه را کړی. ما بیګا په ټوله شپه تېره کړې ده. الله وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې نو هره ورځ د الله نوی شان څه شی دی. وزیر اعظم ته یې ته به جواب راکړې. وزیر اعظم نه پوهېده، دغسې به ولکه دا زمونږ خریټی استاد چې دی نو هغه وایي جي یو شپه مهلت ما ته راکړه چې زه سوچ وکړم. مهلت دی دی خو ګورئ مونږ خوشحالېدو چې هله ګیرې والا صدر صاحب راغی، ملک به ټول دین شي او ډېر بزرګ راغی. بله ورځ اخبار کې فوټو راغلی دی، د ډومبۍ ورځې ناوې لی په سر لاسې کښې اخبار والا دې لاندې لیکي چې صدر صاحب دلہن سے پیار کر رہے ہیں. د پردي سړي څه کار دی چې زما د ډومبۍ ورځې د ناوې په لاس باندې سر باندې لاس. اوس خو چې خبره درته څوک کوي چې دوا راته وکړه خدای دې هلاک کا، چې پناه شي چې څومره ژوندی پاتې کېږي ډېرانې بوی پرېږدي، خو چې ورک شي چې د دې ځمکې لاندې شي چې دا بوی ورک شي. دا ملک دی، دا قوم دی. علماء هم ورشي ورسره ملاقات کی صاحب پرائم منسٹر سے ملاقات کر رہے ہیں، صدر سے گیری را پریخی وی جماعت با غروی تبا ناستی پکی حک پشانی گیرا بستا پا نام لگی لکا سک پشان. دی گیری نا خود سک گیرا خد چه کمی گیری خزو تلاری جارو کئی دغا گیرو نا خود سکانو گیری خی دینا خو واقع خدی چه دا پتو کی ولا. وزیر اعظم شپا محلت راکا کور تراغ سملاست وزړه کې خیال کوي چې مولانا تپوس کې نو دا خو وزیر اعظم یم اوس مولانا به څنګه تپوس کوم. غلام یو راغی چې صاحب ولې خفه پروت دی؟ ویلې بادشاه رانه یو مسلې تپوس کړی دی زه پې پوهېږم نه. وی څه مسله؟ وی کل یوم هو فی شان. سورت رحمان کې الله پاک وایي چې هره ورځ د الله په یو نوي شان کې. د دې جواب ماله نه راځي نو زه بادشاه ته سبا څه جواب کوم؟ غلام ورته څه وایي؟ غلام ورته وایي چې صاحب ما بوزه بادشاه ته زه به د دې جواب